شیخ خوان نه کې لګا خان نو برابر شوس کار شروع دا لفظ نه دی موضوع ده څه ده او معنا ورلا موضوع له ده موضوع له وایي لفظ موضوع ده او معنا موضوع له ده موضوع یعنی د فار دا لفظ وضع معنا خاص شوی ده ها وایي اوس دا لفظ چې د دې معنا لپاره وضع شو کدی دی کې استعمال کی وایي دی دی کې څه کې استعمال کی ندی تاسو حقیقت وایي به صورت وای حقیقت ورته ولوي دا لفظ دی ثابت ته په خپل معنا کې حقیقت معنا ثابته وایي ته مې ته ویلو تلوي کې ٹھیک شو مثلا من بوالو اسد دا یو لفظ دی څه دی او حیوان مفترس کم حیوان چې شلول او ماتول کی دا ولا موضوع له شو ٹھیک شو نو دا اسد کته استعماله په دې حیوان کی نو دې اسد ته حقیقت وای حقیقت معنی دې ثابته بالموضوع له کم د فارچ خاص شوی بس هغه کې ثابت پوه به شو ها اوس دا لفظ دی او دا بلا معنا ده بلا معنا خدا معنا دا سره چې غیر موضوع له دا معنا د دې لفظ لپاره خاصه نه ده دا خاصه خدا ورله خاصه نه ده او تر اول لګي د لفظ استعمال کې سګي استعمال په غیر معنا موضوع له کې جی ندی تاسو مجاز جی وایي دا لفظ د دې خپل معنا نه د دې نه تیر شو دل تراغه جی غیر موضوع له مجاوزت او کو د دین دیت نو دې لفظ ته لفظي مجاز پوه شولې ها دا لفظ حقیقت ته دا لفظ مجاز دی بیا مونږ کله کله دا معنا حقیقي ده او دا معنا مجاز پوه به شولې ها اوس راشه لفظ چې استعمالیږي په غیر معنا موضوع له کې نه دی ته مونږ سوایو مجاز د مجاز دو قسمه ده ها مجاز دو قسمه ده یو مجاز مستعار دی څه دی مستعار ابل مجاز مرسل دی دا اصول شاشه کې تاسو ته درخ کړی پوهیږئ به امر یو مجاز مستعار یو مرسل ٹھیک شو ما ته ګوره تر اولګې دی د معنا مجازي تشبیه دی ورکړله د معنا حقيقي سره جی پوهیږئ د معنا مجازي تشبیه د معنا حقيقي سره ورکړه د معنا حقيقي د فاره چې کوم لفظ وضع هغه د په سوال د معنا مجازي د فاره استعمال پوهیږئ ندیتا دی مجاز تا مجاز مستعار وای او دی چلتا استعاره وای دی چلتا استعاره پوه شونه کدا پټکی ستا دی کنه ها نو چې ستا په سر دی جو حقیقت ده ها خو چې دا مونږ دل ورکو نو دا بدل ال ورکو چې رومبه وا د تشبیه ستا سره راځي پوهیږئ
او هغه تشبیه کې به وجه د شی به څه پوهیږي به خبره باندې نه دا غي د وجه نه بده هغه لمون ورکوخه نو دا لفظ وضع دی د چا د پاره معنا موضوع له د پاره او ته استعماله په غیر معنا موضوع له ویږي نو دا چې ته استعماله نو سوالی د استعماله دا کدا د ده نه چې سړي خپل شي لا دغه شان ملکن استعمالي بل څوک چې تیالي هغه استعاره نشته دا لفظ به اوس دلته سي استعاره نشي پوه شولې او استعاره چې مونږ کړي نه دا د علاقې د تشبیه د وجې نه د علاقې معنا د معنا حقيقي او معنا مجازي منس کې با مشابهت وي پوه نه شولې ته چې په سوال د خپل سیز ورکه نو استاد منس کې به صحیح اله باور کوي پردي سړي لا ناشنا سړي له په سوال سيزونه نه ورکي نو علاقه د تشبیه وي پوه شولې به خبر ها اوس وګوره دا لفظ د اسد ده دا خو حیوان مفترس تفارول امونګه پر رجل شجاع کی رجل شجاع دا رجل شجاع چې دا نو دا معنا غیر موضوع له یو تاسو ته بلندو مجازي وایي ها اوس اسد چې موږ استعمالو پس کې پر رجل شجاع کی نو دسی به وکړم به چې د رجل شجاع به تشبیه ورکو د اسد سره نو دی به مشبہ شي او اسد به او وجه د شبه به شجاعت شي چې هغه کې ده ده کې مشبہ به په وجه د شبه کې قوي هغه شجاعت سوا ده او دی خو ور پسې ده پوهیږي اوس دا لفظ د اسد چې مونږ دلته استعمالو نو دا مونږ په سوال استعمالو دا اسد ته کې ده ده دا ده نو مونږ د دنه په سوال واړو د چا د پاره د نو اوس په سره بل ټکه یاد وساته دا اسد نه ده د مستعار شو خور ته وګوره څه شلو او دا مستعار منه شو اینه او دا مستعار له شو پیسه پوهیږي د حیوان مفترس تم اوې چې ته په سوال دا اسد راکا رجل شجاع نه پوهیږي نو څه چلو شو اسد مستعار شو دیم په سوال کو د چا د پارم کو د د پارا رجل شجاع د پارا نه دی او د چا نه مو غختله هغه مستعار او دا چل استعاره شو ها ولکه پوهیږي دا راکه چې دلته استعمال کو دا استعاره شو نه پوهیږي استعاره ور اخکاری نه ها دغه تا ته مال دا سید راکه په سواله دایره کو کنه ها نو دا سیزو مخکاری دی مخکاری ز مستعیر یم دا سیزو مستعار دغه بلاغانو دا واسط دی دی ادا مستعار من هو ده او دا مې دې لپاره ته واغستوې دا دې مستعار له هوش خدای استعاره په ښکاری کم یو دې ته وای ټول ښکار شو زم مستعیر شوم دا اثر مستعار شو د پین دا سرخه او ولی محمد څه شو او دا پین مستعار خو استعاره په کې څه شو کار چې کوم شو نو دا معنا مصدری دا کارونه مارونه ټول نخکاری ها پوښ ولې تاسو یې کار کو ولکه ښکاری نه ټیک تا کنه دې دې پورې ورسېدلې خريشتیا وای دا ځکه وان چې دا ته لری کوم چې اوس کار اساني پوه شولې دا لفظ بدل الا چړمبه د تشبیه هغه سره ورکو ها به خوند سړی ته اسد ویلې شي ها په یوه خبره دا مستعار له دی کنه نه به خوند سړی له په سوال څنګه ورکی ها پوه شولې خوندور لور کی دا وسران کا خوندورا خا اگر قصه خو بوس ای کنه لفظ موضوع شو او دا غیر موضوع دا موضوع له شو ٹھیک شو او دا غیر ٹھیک شو
مونږ وې ک لفظ موضوع دلته استعماله حقیقت ک دلته استعماله مجاز ٹھیک شو بیا مجاز سو قسم کو دوا مستعار خو تلاړو چې اول به د معنا مجازي تشبیه ورکې د معنا حقیقي سره چې ور دکړه نو چې د حقیقي د لپاره کوم لفظ وځي او د مجاز لپاره استعمال اخو استعاره شولا ما ته ګوره کتر اول لګي لفظ موضوع د استعمال کو د موضوع له نه علاوه په غیر موضوع له کې پښتو کې لفظ په معنا مجازي کې استعمال خو د معنا مجازي او د حقيقي منس کې علاقه د تشبیه نشته تشبیه بګي معنی اشتراک په الوصف نشته ده نبي بداسي وکړو چې آیا د معنا حقيقي او د معنا مجازي منس کې کوم نور علاقې دي د تشبیه نه علاوه هغه پنځیش علاقې دي تاسو اصولي شاشه حاشیه کې او د دې په ځایونو کې مویلې دي ها ذکر د کل او مراد رنه جز یا د عکس تو یې ذکر د حال مراد رنه محل یا عکس ظرف او مظروف دا کیسه می څه وکنه جی پوه شولای به خبره باندې نو کداغه علاقې وي د تشبیه نه علاقه ندی ته مجاز مرسل وای مجاز مرسل دا لفظ چې دی دا لفظ چې دی اوس استعمال شو پس کې لکه لفظ بمونږ د سوالو د جزوالو او دا څه کې استعمال شو کل نو دا لفظ د جز خو د کل لپاره نه دی وځي شي امون سکو استعمال کو نو دا غیر معنی موضوع له کې استعمال شو کنه غیر معنی موضوع له او د کل او د جز منس کې علاقه د تشبیه نشته دا غینه علاوه ده یو تعلق دی خو تشبیه والا نو دی لفظ ته وسوي مونږه مجازي قراءت دا یو خاص قرآن شریف کې مونږ ویلي یا به او یجعلون اصابعهم یجعلون دی په خپل وګونو کې د ګوتو سرونه دي د ګوتو نه د ګوتې د سر د پاره جدا لفظ دی او دلته اصابع استعمال شونه اصابع روغه د ګوتې ته ویل شي روغه ګوتو خو په وخت کې نشي کېږي نو ذکر ده کل او مراد لري ذکر ده نو دا کل چې په کل کې استعمال شي حقیقت ته اوس چې دا کل په جز کې ته استعمال ہے حکم مجاز ہے مرسل آزاد مجاز ہے ها ورشله ابل مستعار او دا وسره آزاد تاسو پوښولې نو دې ته سوای مجاز مرسل نو حقیقت خو جوړاله نو مجاز و قسمه شو مستعار او سو مرسل ٹھیک شو مجاز مرسل کې نور څه نشته قصې می سه ها ذکر د سبب او مراد مسبب او علت او معلول او کل او جزء او لازم او دا قصې دي بس قدره ها اخو باغ علاقه قدره علاقه درتان ته چې کوم نه تلوي او غیره کې ویلې خو خبره به استعاره ترازو دا شی کار کی وی لګاولو نن هڅه چل نه اوس وګورئ ها استعاره دو قسمه ده موږ اصلي سبق نن دی نه شروع کیږي اوس ها او بل استعاره تبعید څه ده دا مله تعالتم ویلو ها پوهیږئ یو استعاره اصلیه ده یو استعاره ما ته ګوره کوم لفظ چې تم مستعار کړي دا چا ده پاره دا معنا مجازي د پاره چې هغه ته موږ مستعار له وایو ښا ویګه به خبره ما نکدا د چا په تبع او په تابعداري کې نو اصلا ډایرکټ دغه شان استعاره کوله نو دا استعاره اصلیه ده او دا راځي په اسماء کې خصوصا په اسماء اجناسو کې تلوي کې مویلو ښا او په افعال او په حروف کې چې استعاره راځي ناغه د تبعا راځي په تبع د مصدر یا په تبع د معنا د حرف ښا مثال سره بل کوټي بیا پوښه کم شي چې مستقل بالمبهومیت ته
کم شي چې مستقل بالمفهومیت معنی خپل معنا ورکولو کې چاته محتاج نه دی او مطابقتا خپل معنا ورکی هغه صرف اسم دی ها هغه صرف اسم په اسماء کې به استعاره چی نه دا به اصلا دی ته به استعاره اصلیه وای لکه مثلا اسد لفظ دی موږ د حیوان مفترسنا مستعار کو د چا د پر رجل نو دې مستعار شو بدن مستعار کو د د پر رجل شجاع د پر خو اصلا ها اصلا څه مطلب اولم د تشبیه د سره ور کړل او ډایرکټ د لفظ د پر وځو د رجل شجاع تشبیه د حیوان مفترس سره بس نور به څنګه و ډایرکټ ما سب تر واغس نو دې ته استعاره اصلي وایي پوښولې دویم نمبر دی استعاره تبعیه د استعاره تبعیه په چا کې راځي په حروف کې او افعال حروف کې راځي یو او په افعال کې راځي دوا او په اسماء مشتقه کې راځي ها اسماء مشتقه ضارب مضروب په دې سيزونه کې راځي ها ځکه د دې مثالم د فعل بشان شو فعل مشتق ته ادام مشتقات تاسو په شوره خبره باندې نو دې کې به اول داسې وکي چې استعاره به لومبه د دې فعل په مصدر کې کوي او بیا د مصدر په تابعداري کې وسکه د مصدر په تابعداري کې به بیا په فعل کې استعاره کوي لکه آیات تبوس من خپل تراشو ها آیات کې یقیمون راغله یقیمون نماته ګوره دا یقیمون راغله او معنا یعدلون کړي دا څه کړي دا نماته ګوره دا یقیمون ډایرک مونږ د یعدلون د پاره نه به مستعار کړي ځکه دا افعال دي دا څه دي افعال یقیمون ډایرک اصلا د یعدلون د پاره سره به مستعار بلکې اول انده سکړه چې د یقیمون مصدر راغسته چې اقامت ٹھیک شو د یعدلون مصدر به تعدیل ٹھیک شو اول اندل په استعاره کړي اولو دلته استعاره په شلای خبره باندې مونږ دا څه چل وکړلو چې د تعدیل تشبیه هم ورکړل د څه سره اقامت سره د تعدیل تشبیه د اقامت سره ورم کړل بیا د اقامت تفاره چې کوم لفظ وایي د هغه چا کې استعمال کو تعدیل کې اقامت تفاره اقامتون وځه ده هغه څه کې استعمال کو تعدیل پوه نه شولې اقامت ویل کېږي تسویه الاجسام ٹھیک شو او تعدیل ویل کېږي تسویه الافعال ها ما ته ګوره دی کتاب ته وګوره دا اقامت ده ها دا څه ده چې دا اقامت څه مطلب دا جسم دا ما برابر کو سمې کو اینه او تعدیل ویل کېږي تسویه الافعال د مانځ چې دا کم کارونه دی ولاړه دا رکوع دا سجده دا افعال ښکاری تسویه ښکاری نه پوهیږي نو دا تعدیل سنو مې د تسویه الافعال د تشبیه هم ورکړل د سره لپاره دلته وګوره ها د تسویه الاجسام لپاره اقامت وځه ده او د تسویه الافعال لپاره څه وځه ده نو موږ به د تشبیه د چا سره ورکړل تسویه الاجسام سره او د لپاره اقامت وځه ده نو چې وځه ده هغه لپاره زمرواغه سوده لپاره مسکو یو دا استعاره شول دا اصلي ده ها بس پلان د بووي چې اقامت تعدیل لپاره استعمال شو
بیا فی سے د اقامت په تبع کې یقیمون د یعدلون د پارس شنو ندی ته استعاره تبعیه وایي استعاره یعنی استعاره د یقیمون د یعدلون د پار رالاله وسنګ رالاله په تبع د چا کې په تبع د اقامت او د مصدر کې پوښره ندی ته استعاره دلته موږ سوال وکړو یقیمون لفظ هغه د اقامت لپاره وځي ده موږ د تعدیل لپاره استعمال کوو استعاره وکړه او ډایرکټ نشو کولای ځکه فعل مستقل نه دی ناول مستقل کې وکړه چې مصدر او بیا د هغه فتح کې بچا کې وکړه پیسه پوهیږي کنه ها دک شان خبره په مشتقاتو کې هم ده نور په خوانزو او په حروف کې هم ده حروف کې هم د رستولای کا علی هدن کې فعلا کې به وایي نور کیسه ال تفصیلا کړي دي خو استعاره اصلي او طبيعي دې پورې پوه شولې زموږ نننې سبق ټول په استعاره باندې ده او دوه کې استعاری طبيعي دي او یعنی مجاز مستعار ده دو مجاز مرسل دي یقیمون سلور معنی ذکر کړي اوله معنی تعدیل دویمه معنی دویمه معنی مداومت ذکر کړي څو دا دو مجاز مستعار دي ها درېمه معنی لیکلې ده تشمیر بډې وخل توګه ځان تیارول سلورمه معنی کړي ده ادا څو دغه دو معناګانې دا مجاز مرسل او دا دو معناګانې مستعار دي دا معنی زیارت پر سبق قصدن پرې خو ها دا نه واست استاد ذهن د زیارت پر ما وی سبق دا ډوران لمه سو بشوله تاسو به دې سبق ونه ولاړو راضي او سبقونه نه وی ٹھیک شو نو دا چیز بنن یاد کړئ او سبق میں تقریبا درته آسان کو دنه میں مطالعه صحابه پوری درته اشاره در کړه